داسې نن سبا انسانان مسلمان هم دغه کمزورتیا شته دی. ډېر وروڼه داسې لیدلی شوي دي چې کله یې کاروبار نی د رزق د ګټلو څه ذریعه نی دی بیا دعاګانې هم کوي نفلونه هم کوي صلات حاجات هم کوي بل ته دعا څخه هم ځي او چې کله پې الله جل شانو پریواني راولي بیا شاکي بیا چې تپوس وکړي چې نه ښکارې و یره مصروفیات مې ډېر شوي دي ځکه نو د انسان دا غټه کمزورتیا ده. پکار دا ده چې الله جل شانه شکر ډېر زیات وباسي. دا خو معلومه ده شوه چې د دنیا د تکلیف دپاره د دعا د الله نه غوسته تعلق د جوړولو دا د آخرت دپاره او اصل بنیاد باندې نو. بل ځای الله جل شانه فرمایي ووصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا. الله پاک فرمایي مونږ انسان ته دا حکم کړی دی چې دی د خپل مور او پلار سره د احسان کوي. انسان ته دا حکم دی چې د مور او پلار سره د احسان کوي ځکه چې مور حملته امه کرها ووضعته کرها چې کله د مور په خېټه و دا انسان نو دغه وخت کې مور په تکلیف کې او په مصیبت کې دی ګرځولو د کور کار به هم کولو او دی به هم ځان سره ګرځولو جارو به هم والا لوښي به وینځل کټوۍ سمسۍ به هم کوله ووضعته کرها او بیا چې کله دی پیدا کېدو د مور نه نو بیا هم مور په تکلیف کې وه نو دی مور او پلار سره احسان کول پکار دی دی بچی ته و دی اولاد ته دا هیرول نه دی پکار. او بیا فرمایي وحمله وفصاله 30 شهرا د دې انسان حمل او د پیو نه خلاصول یعنی په خېټه باندې موده او دورانیه او د پیو د خلاصولو دا 10 میاشتې ده 30 شهرا. علماء کرام او مفسرین وایي په دې کې 2 کاله د پیو دي او 6 میاشتې دا د حمل دي. دې نه یو مسله معلومه شو هغه دا چې 6 میاشتې پوره شي او ماشوم پیدا شو نه دا په خپل ټایم پیدا شوی. نن سبا په معاشره کې چې کله داسې ماشوم راشي 9 میاشتو کې پیدا شو 6 میاشتو نه پس پیدا شو په 8مه میاشت پیدا شو خلک پس پس او خبرې شروع کړي او هغه زنانه هغه پاکه بیبي چې الله جل شانه هغې ته دا بچی ورکړی دی هغې ته مختلف قسم نسبتونه کېږي. نو دا یاد ساتئ چې ماشوم 6 میاشتې پس هم پیدا کېدی شي. عام عادت د ماشوم د پیدا کېدو په 9مه میاشت دی لیکن الله جل شانه داسې هم کولی شي د قرآن پاک دې آیت نه معلومي اس بیس پاغې باندې الزام او تور پورې کول نه دي پکار. دویم دا چې د پیو موده هغه 2 کاله ده یعنی ماشوم ته پی ورکول 2 کالو پورې پکار دی. بلکې زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې 2.5 کالو پورې پی ورکولی شي لیکن ټول علما وایي چې نه 2 کالو پورې د 2 کالو نه پس بیا پی ماشوم ته نشي ورکولی خو دا 2 کاله موده پوره کول پکار. که څه وجه د مور په پیو کې د ماشوم دپاره نقصاني وي مضر وي څه ظاهري اثرات وي پکې مثلا کینسر دی د هغې په بدن کې یا بل شی دی او دغه وخت کې چې کوم دی نو د حکیم طبیب حاذق مسلمان په مشورې سره د هغه پی خلاصول غواړي نو بیا ټیک ته خیر دی لیکن موده 2 کاله ده. عموما نن سبا ماشوم د مور پی نه پوره کوي یا په مور کې پی نه ځکه مور یې کار کوي نه ټول ورځ چې کوم دی نو په کټ کې سهار نه تر ماښامه پورې خوب د هغې وجه دا چې د هغې په سینو کې پی نه راځي بیا د ډبي په پی باندې هغه مجبوره شي هغه ورته ورکوي د هغې ماشوم بدن بیا کمزوري په هغه کې هغه استعداد او صلاحیتونه نه. نو ماشوم ته که څوک پی پوره کول غواړي هغه 2 میاشتې میعاد دی او چې څومره د مور حرکت کوي کار ډېر زیات کوي دومره الله جل شانه د دې په سینو کې پی پیدا کوي. 26مه سپاره کې الله پاک فرمایي وَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. اے مسلمانانو که تاسو څخه څوک داسې کس رالو شري کس رالو شر خوړول غواړي فتبینوا ان تصیبوا قوم بجهاله یا تاسو څخه یو خبر راړو فلانکې لګیا شو فلانکې ووجلو او تا فورا چې کوم دین ټوپک او تماچې ته لاس کو بیا هغه کس قاتل چې تا ته یې نوم اخیستی دی یا د هغه پلار یا د هغه زوی تا ووجلو نو ډېر وارې داسې شوي چې هغه خبر غلط وي او دلته کې چې کوم نتیجتاً انتقاما کاروایي وشي نو هغه بیا اوبه د ورخه تیري بیا وروستو افسوس کوي او دغه کېږي نه واپس جارو ځي نه او تیرې اوبه یو ځل نو ډېر شر او فساد د دې نه خور شوي. کله چې یو خبره انسان ته راشي الله پاک فرمایي فتبینو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو اس کی وضاحت کر لیا کرو هغه خبره پرانیزئ تحقیق یې وکړئ رښتیا داسې ده او که نه
ډېر وارې داسې په دې اخباراتو کې ډېر دروغ یو ځای شوي غول غشان د دنیا خلک هغه واوري حالانکې هغه وي دروغ او د دې مقصد چې کوم دنو پیسې ګټل دي په معاشره کې د مسلمانانو یو ګن خور کړی دی او د هر یو لستون کې دا خیال دی چې د معاشره ټوله دغسې ګنده ده لکه څنګه چې په دې اخبار کې ده حالانکې هغسې وي نه الله جل شانه فرمایي که چې یو کس په چا باندې د زنا الزام لګوي نو بیا دې څلور ګواهان پوره کړي که څلور ګواهان دې نه پوره کوي وان لم یاتوا باربعه شهداء که چېرې څلور ګواهان یې را نه وستل نو دا سړی دروغجن دی که د خپله لیدلي وي دی دروغجن دی ځکه چې نصاب هغه څلور بیا به دا جرم پټ ساتي د هغې افشا به نه کوي ځکه چې ګن خورېږي په معاشره کې نو به هر حال چې کله یو شري سړی تاسو ته خبر راړي د شر نو په هغې باندې فورن اکشن مه اخله او په هغې باندې نتیجه مرتب کو انتقامي کاروایي مه کو بلکې د هغې تحقیق کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داسې شي وو پیغمبر علیه السلام یو کس واستولو صحابي وو وایي چې فلانکۍ قبیلې ته لاړ شه او هلته نه صدقاتو مال راړه دی چې روان شو د مدینې منورې نو ده وی چې د دې خلکو سره خو زمونږ زړه دښمني چلی په زړه کې کرل ریبل چې هسې نه په زړه کې راته پرته یو مانه بدل وانخلي د هغه علاقې ته چې نږدې شو نو هغه خلک د ده د استقبال او هرکلي دپاره راوتي وسلې وې ورسره هغه زمانې تورې نیزې برچې ولاړ دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي به راځي د هغه استقبال یې کول غوښتل د ده په زړه کې هغه وسوسه پخېده شیطان اچولي وه ده وی چې ګینې دا ما پسې راوتي دي د هلته نه خپلې دوه پردۍ مدینې منورې ته واپس راغلل چې رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې خلک خو دین پرېښی دی کافر شوي دي وی دا څنګه وی یا رسول الله ما پسې وسله راایست نبی کریم صلی الله علیه وسلم خالد ابن ولید رضی الله عنه مشهور صحابي دی هغه ته لښکر ورکو ورته وی چې دوکه لاړ شه د دې خلکو نه بدل واخله خو اول د دې خبرې تحقیق وکړه چې دا خبره رښتیا ده او که نه پس د هغې نه کاروایي کو نو خالد ابن ولید رضی الله عنه چې لاړو د دلته نه د سره لښکر دی هلته نه هغه خلک را روان دواړه په خپله کې په لاره یو ځای شول خالد ابن ولید رضی الله عنه په جنگي امورو کې ډېر مهارت لرلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد مبارک مطابق د هغې نه تپوس کوي چې تاسو چېرته ځئ موږ مدینې منورې ته ځو ولې ځئ د الله رسول موږ ته واده کړي وه چې سړی به راځي سړی خو رانلو موږ انتظار کولو موږ ځو چې ولې پیغمبر علیه السلام خو موږ نه خفه شوی نه دی کیسه بدله وه ده ورته وایي چې دغسې چللی وی ښه بیا دواړه تپې لاړې مدینې منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خبره بل شان وه نو الله جل شانه فرمایي فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله تاسو وضاحت کوئ اسې نه چې خبره بل شانی بل ځای الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم دې ځای کې الله پاک ډېر احکام بیان کړي دي چې هغه په معاشره کې د هغې په باندې عمل نه کولو سره شر پیدا کیږي فساد پیدا کیږي فتنې جوړي الله پاک دې آیت کې فرمایي چې په تاسو کې د بعضې نارینه د بعضې سره ټټوبې او مسخرې نه کوي په چا پورې د خندا نه کوي دا سړی تور دی د پوزه کږه ده سترګې نری دي ټیټکې دی تورې دی پلانکې دی ډینګړی دی د هغه سره ټټوبې کې په هغه پورې خندا کې الله پاک فرمایي داسې مه کوه او نه د زنانه نورو زنانو سره داسې خندا کوي لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم کیدی شي چې ته چا سره ټټوبې او مسخرې کې په چا پورې خندا کې هغه د تانه افضل وي الله جل شانه ته دا نږدې دی ځکه چې الله جل شانه خو د چا سترګو پوزې او لاس او خپو ته نه ګوري ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله پاک ستاسو صورت او مال ته نه ګوري هغه ستاسو زړه ته ګوري چې په زړه کې ایمان شته او که نه کردار ته او عمل ته دی ګوري دغسې زنانه د نورو زنانو پورې خندا نه کوي چې دا فلانکۍ ډینګړۍ ده داسې ده داسې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو ځل د ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله عنها د خولې نه صرف یو ټکی راوتی او هغه ټکی سو د پیغمبر علیه السلام یو بیبي و چې د عایشې رضی الله عنها بن لګېده هغه حضرت صفیه رضی الله عنها وه هغه د ونې نه ټیټه وه نو ام المؤمنین حضرت عایشې بیبي هغې ته صرف دغه ټکی استعمال کو چې یا رسول الله هغه ټیټه د الله رسول ورته وفرمایل چې تا داسې ټکی د خولې نه راایستی دی که چېرې دا سمندر کې ګډ کړی شي او د سمندر عمره خوږې اوبه وي نو هغه ټولې به د یو ټکي سره ترخې شي تاسو اندازه ولګوئ چې د الله جل شانه په نږدې د دې څومره سخته سزا ده
نو د غیبت نه چا پسې د سپکو د بدو ویل نه بچا پورې د خندا نه ځان ساتل وکړ. اته رکعات تراویح وشوي. په دې وروستو 4 رکعاتو کې 28مه سپاره ولوستې شو. 28مې سپارې په ابتدا کې یو ځای الله پاک فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. الله پاک فرمایي ما پیریان او بنی آدم د خپل عبادت او بندګۍ لپاره پیدا کړ. ما اريد منهم من رزق، زه د هغوی نه رزق او روزي نه غواړم. وما اريد ان يطعمون، او نه ترې دا غواړم چې ما ته خوراک راکړي. د انسان د پیدایش مقصد تخلیق هغه د الله عبادت دی، د الله سره تعلق دی، خپل رب پیژندل دی چې زه چا پیدا کړم. او چې سړی خپل ځان او پیژني نو الله به رب پیژني. من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے اپنے آپ کو پہچانا تو وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. چې د ځان نه دی پیژندلی، که دی وایي چې زه د عامو حیواناتو په شان یم چې هغوی یم خوري څکي، زه هم دغسې کوم، بیا خو خپل رب نشي پیژندلی. دته الله جل شانه ناطقه ورکړې ده، عقل یې ورکړی دی. نو الله پاک فرمایي چې د انسان اصل مقصد د تخلیق هغه د الله جل شانه بندګي او د خپل رب پیژندل. بیا رزق الله پاک وایي زه ته نه غواړم، رزق بندوبست ورته ما کړی چې څومره ضروري رزق دی هغه الله جل شانه ټول ایښی دی. کو بندګي او هغه رزق چې کوم ځای کې خدای تا ته ایښی دی هغه راخله او استعمالوي. لکه څنګه په کور کې د تورې پاڼې په یو ډبي کې پرتې وي، چینی په بل لوښي کې پرتی، اوبه په مټ کې په منګي کې پرتې دي، او ګوړه په بورۍ کې پرته ده، او چې چای پخې نو هغه راخله او چای ځان ته پخو. الله جل شانه په دې ځمکه کې ستا د روزۍ اسباب ایښي دا راخله، خو مقصد تخلیق هغه د هیر نشي، هغه د الله جل شانه بندګي ده. نن سبا د انسان کمزورتیا ده د ابتدا نه. الله پاک فرمائے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا، تم لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دی ہے. انسان خطا دا چې د دنیا ته په آخرت باندې ترجیح ورکړي، مقصد تخلیق د نه هیر شي، دی وایي دا دنیا د جسد ده. بل ځای الله جل شانه فرمایي سورہ نجم کې سورہ رحمان نه مخکې وکل شیء فعلوه فی الزبر وکل صغیر وکبیر مستطر. هر شی چې خلک یې کوي، هر یو کار، هر عمل هغه په صحیفو کې لیکل کېږي، په عملنامو کې هغه لیکل کېږي. درد د انسان وینا د خولې نه چې کوم راوځي چې کړه دي دا ټول درد دي. په آخرت کې به دا عملنامه داسې مخې ته وسپړلی شي، دی به حیران شي، د به هیر وي هغه هر څه به په هغې کې لیکي. وکل صغیر وکبیر مستطر، हर छोटी बड़ी चीज़ उसके अंदर लिखी गई है. हर वड़ुके शे غټ شی دا لیکي. کله کله انسان یو خبر د خولې نه راوباسي پروا یې نه ساتي، هغه هم په هغې کې درج وي، هر یو شی په هغې کې لیکلی کېږي. سورة رحمان کې الله پاک فرمایي لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. الله پاک فرمایي چې د پیری نه او د انسان نه به د هغه د قصور تپوس نه کېږي په ورځ د قیامت چې تاسو څه ګناه کړي وه. دلته چې کوم یو مجرم په شک باندې پولیس ونیسي نو بیا هغه جدا ځای ته دننه کړي، بیا هغه ته ووایه غلا دې کړي ده که نه، د نښو نه د علامو نه په هغه باندې ګماني، هغه نه اقرار راوباسي. او کله کله دومره سخته سزا ورکړي چې بې ګناه یې اقرار وکړي، ځکه چې هغې سزا ته ټینګېږي نه. الله پاک فرمایي مونږ به د مجرم سره دا عمل نه کوو، مونږ ته د هر یو څیز پته ده. تپوس خو به د هغه چا نه کې چې کله د سائل ته پته نه چې دا جرم کړی دی او که نه. الله جل شانه د پته ده. لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، کسی بھی انس و جن سے اس کے قصور اور اس کے جرم اور اس کے جریمے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تا سا عمل کرو. او اللہ جل شانہ په دغه صورت کې فرمایي چې یعرف المجرمون دی پسې آیت کې یعرف المجرمین بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. مجرمین به پیژندی شي بسیماهم، هغوی په تندي کې به یو نښې وي، علامه به وي په مخ کې، هغې نه به پیژندی شي. نیکان خلک به هم پیژندی شي. قرآن کریم کې بل ځای الله پاک د نیکانو خلکو باره کې فرمایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. د صحابه باره کې هغه هم نن ویلی شو سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، د دوی په مخونو کې علامه ده او نښه ده د سجدو د اثر نه. نیک کس به هم په ورځ د قیامت پیژندی شي، بد به هم پیژندی شي، د هغه مخ او څېره به دا حال وایي چې جرم دی.
بلکې قیامت پر ورځ باندې څه کې په دې دنیا کې الله جل شانه بعضې نیکان خلق اولیاء الله هغه پیدا کړي دي چې کله به بعضې خلک هغوی ته مخې ته رال نو پېژندل به چې دا قصور کړی حضرت عثمان ابن عفان ذوالنورین رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي او زوم یو مجلس کې ناست یو کس رالو هغه د مجمع په آخر کې کېناست د دلته نو فرمایل څه وجه ده د بعضې خلکو سترګو زنا کړي او بیا زموږ مجلس ته راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے د مومن د فراست نه بزان ساتي زمونږ امام ابو حنیفه رحم الله بارک راضي چې کله به خلکو چاردام کولو نو حدیث مبارک کې راځي چې سړی چاردام کوي مختلف واچي نو سترګو سره او خولې سره چې کوم ګناهونه کړي نو هغه د اوبو سره توی شي او چې لاس وینځي لاسو سره چې ګناهونه کړي هغه د سنګلو نه توی شي امام ابو حنیفه رحمه الله به دا ګناهونه به ورته خدای پاک خول هغه اوبو سره نو امام صاحب بسر باندې دا رومان لا سره راښکته کړو الله جل شانو په هر څه باندې قادر دی هغه کولی شي دا ګناهونه به هغه لیدل چا به یو ګناه کړي و چا بله به یې دعا وغوسته چې یا الله ما نه دا شی واخلې ځکه چې د خلکو په باره کې په زړه کې بدګماني پیدا کیږي نو به هر حال په ورځ د قیامت باندې الله پاک فرمایي یعرف المجرمون بسیماهم دا مجرمین به د نښو نه پیژندې شي د مخ د څېرې نه علامې نه فیوخذ بالنواسی والاقدام بیا به دی د تندي د ویښتو نه ونیوی شي او د خپو نه به ونیوی شي جهنم ته به وغورځولی شي دا به فرښتې وي زورورې او طاقتورې فرښتې الله جل شانه په جهنم باندې ودرولې دي چې کوم یو مجرم بیا هغه ته خلاصېدی نه شي لکه څنګه یو کس پهلوان او تکړه او مضبوط وي یو ماشوم د خپو د سر نه ونیسي او داسې ټالۍ ورکوي نو دغسې به د مجرمینو ته دا فرښتې د خپو نه به نیسي د سر د ویښتو نه به نیسي جهنم ته به غورځوي الله جل شانه موږ د دې ذلت نه او رسوایي نه او د دې عذابونو نه وساتي الله جل شانه د زهار تذکره کړي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما مخکې الله پاک فرمایي الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة چې چا زهار کړی دی د خپلو ښځو سره د خپلو بیبیانو سره ثم يعودون لما قالوا بیا په خپله وینا پیمانه دي او عود کوي په تحریر رقبة مؤمنه د یو غلام ازادول زهار دې ته وایي چې یو سړی خپلې بیبي ته هغې ته د مور سره یا د خور سره تشبیه ورکړي مثلا د فقه په کتابونو کې د الفاظ ذکر کیږي دی ورته وایي ستا د ملا په ما باندې داسې ده لکه زما د مور ملا ستا خېټه داسې ده لکه زما د مور خېټه ته په ما داسې لکه زما مور او خور دا الفاظ چې اووې ښځه په باندې حرامه شو دې ته زهار وایي بیا د فقه په کتابونو کې تفصیل دی که د طلاق نیت کړی نو طلاق باین واقع شي نکاح ماته شوه طلاق باین شو او که د طلاق نیت یې نه کړی او د الفاظ استعمال کړي نو دا زهار دی د زهار حکم بیا جدا دی هغه دا دی چې دې تر هغې پورې دې کور ودانې ته نږدې کېدی نه شي تر څو پورې چې د دې کفاره نه ورکړي کفاره یې څه ده اول قرآن کریم کې الله پاک د غلام ازادولو تذکره کړې ده چې دی به یو مرئۍ ازادوي نن سبا خو هغه نشته دی بیا فرمایي فمن لم یجد که چېرې غلام نو بیا 2 میاشتې مسلسل روجې نیولي په مخه باندې به 2 میاشتې روجې نیسي په هغې کې به قضا نه راولي او دې روجو منځ کې دی کور والا ته تللی نه شي نږدې کېدی نه شي چې څو پورې هغه روجې ختمې کړي ني 2 میاشتې او که چېرې د روجو نیو طاقت یې نه نو هله بیا شپېتو مسکینانو ته روټۍ ورکول دي دا ابتدا کې نه ده دا کله چې روجې نه شي نیوی مثلا داسې بیمارۍ کې مبتلا دی چې دته روجې نیول ګران دي نو بیا نو دې ته زهار وایي تر څو پورې چې دا کفاره نه ورکړي تر هغې پورې دی خپل کور والا ته نږدې کېدی نه شي بهر حال تفصیلي مسلې چې کله مخې ته راشي ستاسو الله جل شانه دې داسې واقعات نه پیښوي دا خوله په قابو کې ساتل پکار دي ځکه چې طلاق واقع کېږي نو هغې کې وخت نه لګي هغه په سیکنډ کې واقع شي دا خپله ژبه په واک کې استعمالول پکار دي داسې ټکې د خولې نه رایستل نه دي پکار چې ته پوه نه او تا باندې خپله بیبي خپله کور والا هغه حرامه شوي
نو به هر حال دا تشبیه ورکول له مور سره یا د خور سره ښځې ته دې ته زهار و. بل ځای الله جل شأنه فرمایي د صورت په ابتدا کې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. اے مؤمنانو زما دشمنان او ستاسو خپل دشمنان، یعنی زمام دشمن دی او ستام دشمن دی، هغه تاسو ته په دوستۍ سره منیسئ. تلقون الیهم بالموده، تاسو هغه ته د دوستۍ لاپې ولئ، هغه ته سره خیر ښېګړه کوئ، خپله ملګرتیا خپله دوستي د هغې اظهار کوئ نه. دې آیت کریمه نه معلومه شوه چې د کافر سره د دوستۍ اظهار دا حرام دی. د کافر سره، د مشرک سره، د یهودي سره، د پیرنګي سره، د هندو سره، د سکھ سره دوستی کول لا حرام دي. نن سبا حکومتي سطح باندې دوستیانې کېږي، د پیرنګیانو سره کېږي، د یهودیانو سره کېږي او دا حرام دي. الله جل شأنه د دې نه سخته منع فرمایي. د هغوی سره چېرته معاملات پېښه راغله هغه بیل شی دی، لیکن دوستي نه، ملګرتیا او دوستي به ورسره نه کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا آیت چې نازلېدو داسې واقع شوي وو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکه مکرمه باندې حمله کوله چې کله په هغې کې کافر او مشرکینو او د الله رسول مدینه منوره کې وو. مسلمانانو ته یې وویې چې ګورئ زما د دې خبر نه به څوک خبروئ نه، د مکې کافر د نه خبر نشي. یو مسلمان دی، صحابي دی، هغه لګیا شوی دی، حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه د هغه نوم دی. د هغه بچي په مکه کې وو او هغه د کافرو په ګاونډ کې پاتې کېدل. نو هغه خپلو ګاونډیانو ته یو خط ولیکلو، په هغې کې ولیکل چې د الله رسول الله سې ارادې څه دغه غونې دي، یعنې مکې باندې د حملې کول غونې ځان ساتئ. وضاحت سره خبره نه وړکې لیکي، لیکن اشارې کړې. بیا دا خط یو ښځې ته ورکړی او هغې ښځې ته اجرت منلی و چې دومره مزدوري به درکړم دا خط ورسول. او د ده مقصد دا و په هغوی باندې احسان خېجول، چې په هغوی مې احسان وخېجي، د دې احسان په عوض کې به هغوی زما د بچو، زما د کور او زما د مال حال خیال ساتي. دې نه معلومه شوه چې د کافر نه دا فایده هم اخیستل نه دی جایز، چې په هغه باندې د دین اسلام، د پیغمبر اسلام خفیه رازونه ته خلاصوي. به هر حال د الله رسول خو د الله رسول لی، الله پاک وحی راواستوله، پته ولګېده چې دغسې خط روان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په آسونو باندې روان کړل. په هغې کې یو حضرت علی رضی الله عنه دی، یو مقداد رضی الله عنه دی. ویې لاړ شئ، یو زنانه روانه ده، یوازې سړی ورسره نشته او سفر کوي او فلانکي ځای کې به تاسو به هغه لاندې کوي، هغې سره یو خط دی، هغه خط دی واخلئ. چې څنګه خبره د الله رسول کړي وه همدغسې وه. هغه زنانه هغې قابو که دی تیزو آسونو باندې لاړل. هغه زنانه ته یې ویې خط، هغې ورته ما سره خو خط نشته. حضرت علی رضی الله عنه ورته وایي چې تا سره خط شته، ځکه چې د الله د رسول خبره خطا کېدی نشي. هغه موږ ته فرمایلی دي چې خط دی در سره، تا سره خط شته، که تی خپله نه راکړې نو موږ ته بربنډو تا نه به وباسو خط. وجه دا وه چې د الله د رسول حکم. نو هغه مجبوره شوه، پوه شوه چې دی خو ما پرېږدي نه، نو خط یې ورته راوویستو. بعضې وایي دې بډه کې ورکړی او بعضې وایي چې د سر په دې ګوت کې په لړ کې ورکړی و، هغه خط هغه یې ورته راوویستو. د الله رسول ته خط راغلو، ویې کتو په هغې کې دا پټ راز افشا شوی. هغه صحابي راغوستو، وی حاتب داسې دي چې یا رسول الله زما خبره واورئ، بیا چې څنګه تاسو وایي، که مې قتلوئ که مې وژنئ، هر څه ته تیار یم. خبره دا ده چې د دې نورو مسلمانانو په مکه کې څوک عزیزان او رشته داران شته، او زما چې کوم دی نو هېڅ حکم په مکه کې نو ما په دې خلکو باندې خپل احسان خېجول غوښتل چې دی زما د کور، زما د جیدات، زما د بال بچ د هغې حفاظت وکړي. صرف دا مې مطلب و، پاکي په ایمان کې مې فرق نشته او تاسو سره مې تعلق دی، د صحابه جماعت مې نه دی پرېښی، دین مې نه دی پرېښی، ایمان مې نه دی پرېښی. حضرت عمر رضی الله عنه ولاړو، هغه عرض وکړو چې یا رسول الله اجازت راکړه، دا منافق دی چې سر یې پرې کړم. د دې تفصیل نه پسې هم عمر صاحب وایي چې سر دې پرې کوم، ځکه که یو سړی دغه وخت کې دعوه د مسلمانۍ کوي او کار یې دی، نو دې نه معلومیږي چې دا د اسلام خلاف ورزي کوي. د الله رسول ورته وفرمایل چې نه، په بدر کې عیسی اغشتې ده. خو به هر حال دومره خبره زورونه هغه ته د الله رسول وکړو، د هغې متعلق بیا دا آیات نازل شو. نو دې نه معلومه شوه چې د کافرو سره دوستي کول نه. بل ځای الله جل شأنه فرمایي
یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. یا الله پیغمبره کچری تاسو خزانه رالی مؤمنات زنانه رالی ایماندار اغي تاسو سره بیعت کول غواړي نو اغي بیعت کا او بیعت پس کوي چې دا الله سره شریک نه کو زنا بنه کو اولاد بنه قتل او دا غلا بنه کو دا بنه کو دا بنه دین معلومیږي چې قران پاک نه بیعت ثابت ده. بیعت پسو قسمه ده. بعض خلک بعضی چیز د لا علمي او د جهالت د وجه نه انکار وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ډکتي. امام بخاری رحمه الله مستقل باب په بیعت باندې راوړی دی. امام بخاری رحم الله د عباده ابن صامت رضی الله عنه حدیث را نقل کړی. هغه فرمایي چې مونږ صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غیر چا پیر ناستو وحوله عصابه من اصحابه. پیغمبر علیه السلام فرمایل چې تاسو بیعت کوئ زما په لاس باندې. حالانکه وو صحابه او دا غینه په صحابه کرامو بیعت کړی تحت الشجره بیعت ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. قران پاک کې تذکرہ ده چې کوم کسان ستا په لاس د الله رسول بیعت کوي دی د الله سره بیعت کوي. نو بیعت د سړوم قران پاک شته د خزم شته. بیا بیعت چې کوم ده نو هغه په اسلام هم شته چې یو کافر مسلمانې دو د الله د رسول په لاس کې به لاس کې خل او بیعت په ترک د معاصم شته ګناه بن کوم. بیعت په ترک په فعل د اعمال هم شته یا رسول الله دا کار وکوم. دا هر قسم بیعت چې کوم نه نشته. لیکن بیعت نقشه چې بدله کې د سنت خلاف وکي د بیعت مقصد دا چې یو سړی د یو نیک کس په لاس باندې بیعت وکي او هغه الله جل شانه تعالی رسم کی دا ګناه مکو دا نیک عمل کو. بعض خلک بیعت کی د دې لپاره چې د سه هدایا او تحائف او مال او روپۍ او پیسې راړي نه چې غټولې ماته راړي دې لپاره جمعات او پر د ځان نګر چا پیر ډړ کړي که خزي. بعض خلک بیعت کی زنانه د زنانو په منځ کې ناستي د زنانو نه بیعت اخلي دا حرام دي. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې دا الله رسول ما مست يده يد امراه قط. زنانه به بیعت کولې لیکن د پیغمبر په لاس کې یو زنانم کله لاس نه دی ورکړی. د الله د رسول لاس د زنانه او د لاس سره بدن سره نه لګېدلی. حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره زنانه داسې وی لکه خپلې لونه لیکن باوجود د هغې نه لاس نه لګېدلی. نو کوم سړی چې داسې کوي هغه جاهل دی ناپوهه دی د هغه خواته تلل نه دي پکار او خپلې زنانه د هغه نه بچ ساتل پکار دي. بهر حال بیعت ثابت دی د دې انکار نشي کولی سړی. صحاح روایاتونه ثابت دی لیکن د هغې حلیه بدلول نه دي پکار. هغه په سنت او په شرعي حدودو کې دن نه هغه منل پکار دي. کما سپاره تبارک الذی تلاوت شو دی سپاره کې په ابتدا کې سورہ نون والقلم کې الله جل شانه یو باغ والو تذکره کړی. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. چې مونږ به دی داسې ازمیخ کې واچو لکه څنګه چې مونږ د باغ والا خلک په امتحان کې اچول. دا یو نیک سړی و د هغه باغ به یې میوه کوله هغه به څه ځان ته که او څه به یې فقراو کې تقسیم که. سخي سړی و. بیا چې کله هغه وفات شو نو د هغه زامن د هغه د باغ وارثان شو. دا رونه چې وو دا شومان وو. د یوې زمونږ د پلار ډېر کمقل و. د باغ میوه به یې په فقراو تقسیموله. داسې چل کوو چې کله باغ پوخ شي نو دا میوه به ټوله وشو کوو چې فقیر را نشي. بیا انتخاب وکړو د داسې وخت چې هغه وخت کې فقیر باغ ته نه رسېدلی. په سحر تیاره کې به لاړ شو او چې څنګه رڼایي خورېږي نو دغه وخت کې موږ د باغ نه ټوله میوه شو کولی. هغه موږ سنباله کړي نو چې فقیر راځي نو په باغ کې به څه ني. او د پلار دا عادت و چې کله به هغه میوه شو کوله نو بیا به فقیر چې راتلو نو ټولو ته به یې ورکوله. په باغ کې برکت. دی وی چې دا میوه مونږ ځان ته کړو. نو چې کله باغ پوخ شو دی اراده وکړه دی سحر په تیاره کې روان شو. قرآن کریم کې دغه ذکر دی الله جل شانه سورې نون کې کړی. نو چې هلته لاړل نو هغه باغ د شپې په هغې باندې الله پاک یو لمبه ګرځولي وه هغه سوی و میوه هم سوي وه ونې هم ټولې سوي.
دی چې سوچ وکړو چې دا کمر نه ښکته شول باغ ته یې وکتل نو دی وی چې دا خو مونږ لار خطا کړې ده دا خو زمونږ باغ نه دی دا خو مونږ بل څه ته رالو بیا یې صلاح کړي ده نو دی ورته وی چې هماغه لار ده هماغه زمونږ باغ بیا پوه شول چې دا زمونږ غلطې ارادې وې د هغې په وجه باندې الله جل شانه په هغې باندې داسې طوفان راوست نو الله جل شانه دا واقع قرآن پاک کې ذکر کړي او دا ښیي چې په شومتیا سره په بخل سره په نه ورکولو سره مال هغه ضایع کېږي هلاک کېږي قرآن کریم کې الله پاک فرمائے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ سود کو گھٹاتا ہے ختم کرتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے صدقے سره په مال کې برکت راځي او په سود سره نه بعضې خلک مو په دې زمانه کې داسې ولیدل چې پلار یې مدرسې ته ځای وقف کړی وي یا جومات ته زامن یې رال وي زمونږ د پلار کمقل و چې د جومات او مدرسې ته ځای ورکړی نو هغه ځای د مدرسې خرڅ کړی ما ته یو کس ووی دلته چې موږ د دارالایمان پسې ځمکې پسې ګرځېدو ګیر چاپېر د پېښور نه ګرځېدلي یو کس راته وی راشه زه ته تیار جومات او مدرسه اخلم مې څنګه یې اخلی یو کس ته هغه یې خرڅوي او فلانکي ځای کې د تاسو ته هغه ځای هم نه ښیم او سړی هم د ده نه ښیم وی هغه یې خرڅوي او تیار به ته والم هغې کې به کښېنې ما ورته داسې به نه ده په کار د هغې رقبه هم لګوه ما یې جومات هم چا خرڅ کړی دی وی هغه یې خرڅوي پیسې ورکو نو بعضې داسې خلک بیا وروسته راغلي دي چې هغه ځان ته ډېر هوښیار وایي دا د دنیا او د آخر کمقل چې کوم سړی داسې ځان ته هوښیار وایي هغه دا ښه نه کوي د ځان سره هم بد کوي دنیا په لحاظ سره مال نه برکت اوسي او آخرت کې هم بل مخکې سورې نوح کې الله جل شانه فرمایي د نوح علیه السلام د قول حکایت کوي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا نوح علیہ السلام قوم ته نصیحت کړو 900 کاله تبلیغ کړو څه تقریبا 1200 کاله عمر هغه کې قوم د 100 کسانو نه علاوه نه ومنلي صرف 80 کسانو څه نارینه او څه زنانه او بیا نوح علیہ السلام وایي چې ما دوی ته ووایي استغفروا ربکم تاسو خپل پروردګار نه د ګناهونو معافي وغواړئ بخشش د ګناهونو وغواړئ انه کان غفارا هغه بخونکی دی یرسل السماء علیکم مدرارا پتاسو به د اسمان نه په شیبو باران اوري او ویمددکم باموال وبنین او ستاسو په مال کې او په اولاد کې به برکت واچي ډیر مال به مو ډیر شي اولاد به مو ډیر شي او ستاسو به باغونه الله جل شانه درکړي او نهرونه به جاري کړي دې نه معلومه شوه چې استغفار په کثرت سره ویل دې سره په مال کې برکت پیدا کیږي دا الله جل شانه د خپل ګناهونو څومره غواړي څومره توبه کې نو دا ما ګناه معاف کیږي او دنیا دې ورسره ښه کیږي استغفار سره چې څومره په کثر استغفار وي دومره په مال کې په اهل و عیال کې په اولاد کې برکت پیدا کیږي که د چا اولاد نی استغفار ډیر ډیر وایي خلک په دعاګانو پسې ګرځي څوک زیارتونو ته ځي نو الله جل شانه د ګناهونو بخشش ډیر غواړي استغفار ډیر وایي کېدای شي الله جل شانه اولاد درکړي او دا د قرآن پاک وظیفه ده مال سره نی استغفار ډیر وایه حدیث مبارک کې یو بل شی ذکر شوی دی چې څوک په مال کې په اولاد کې برکت غواړي نو هغه د صله رحمي ډیره کوي رشته دی پالي چته رور دی هغه فقیر دی مسکین دی څوک یې تپوس نه کوي هغه سره تعاون کو د هغه تپوس پوښتنې ته ځه هغه سره مالی مدد کو دې سره به ستا په مال او اولاد کې برکت الله جل شانه واچي رشته دی د تره دی د ماما دی د تره زوی دی د ماما زوی دی د ترور زوی دی لرې رشته دی د نږدې رشته دی د هغې سره صله رحمي کې نو په مال کې په اولاد کې به د الله برکت